د موعظت منی د یوه خبره د میشتس په د علاقه په د وطن شه ډیره مشهوره دو دا خبره ډیره مشهوره دو چې د شیطان د ابلیس داغه د ملائکی استوز وو نو د موعظت منی دا خبره ډیره مشهوره دو خو د قرآن پاک د الحمد نونسا والناس پرې د یوه آیات شه دا ندی رغولی چې دا د ملائکی استوز تیر شوی ده او دې نه بعده صحای سته چې هغه شپږ کتابونه دي د حدیث شپږ کتابونه دي د قرآن نه بعده لویه درجه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث شه ټول احادیث صحای سته شه صحیح احادیث ذکر شوی دي نو په دا کتابی شي په یوه ځای شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دا خبره ثابت نه دو او نه د قرآن د آیت نه دا ثابته دو بلکې د مو په خپله باندې دې خبرې تحقیق وکړو دا هم راپېرې چې 15 تفسیرونه چې هغه داسې مشهور تفسیرونه مو وکتل او په یوه تفسیر شمیا دا خبره نه دو لیدلې چې دا د ملائکی استوز تیر شوی ده او دا ملائکی استوز وو د موعظت منی تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ولا تفسیر معارف القرآن مولانا محمد ادریس کندهلوی رحمت الله علیه ولا داسې تفسیر کبیر تفسیر قرطبی تفسیر امام ابن القیم رحمت الله علیه ولا داسې تفسیر بیان القرآن تفسیر احسن الکلام دا سمرا احسن البیان دا تفسیر شي چېرته په یوه د شاده نشته چې د ملائکې استوز تیر شوی ده په دې وجې نه موعظت منی یوه خبره چې الله پاک نه وي بیان کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دو بیان کړي مش خبره عام کوي عامه کی د موعظت منی دا بالکل درویغ دی او دا بالکل منګړد خبره دو او دا بالکل په کتابی شه نشته چې دغه ملائکی استوز وو بلکې دا د موعظت منی په دمځکه شه د انسانونو نه مخ شه دغه د کې جنات په دا باندې زندگی تیروله په دمځکه باندې په مخکې مځکه باندې جنات عبود وي نو هغې په مځکه شه مړول کړل ګوډول کړل ظلم دیو طی کړو چې آخر کار الله رب عزت ملائکه ته حکم وکړو چې تاسو لوړ شئ مځکې ته او مځکې شه د جنات قید کوي او د مځکې سامنے لرې کوي نو چې کله ملائکه رغلې وې کتل او نو زنه پیریون وتښتل غره ته زنه ونیول او په هغه شی یو دغه جنات شي یو جن یې ولیدلو چې هغه په عبادت باندې لګیا و خپل یې عبادت کړل خپل یې په عبادت باندې مصروف لګیا و دا ملائکه رب العالمین ته ورغلی چې یا الله دا د کې په مځکه شه خو ډېر پیریون دي فساد کو خو یو پیرای دا چا په عبادت باندې لګیا و یا الله پا باندې څه وکړي الله ورته وایي چې دومره ښه سړی وي ری ولی پوسیا متیر ولی چې کله ویرې ورسو اسمانې ته په اسمانې شه ملائکې اغازي کوي په اسمانې شه زی ویر کړو چې د دې کوي عبادت کا هغه عبادت یې کړی و خو نه د موعظت منی عالم نه و په اسمانې شه عبادت کړو په مځکه شه عبادت کړو خو چې کله آدم علیه السلام خبره روله چې سجدې خبره نو هغه د کې دی انکار وکړو نو الله پاک د اسمون نه مځکې ته ورولو قرآن پاک شه هغه واقعه ځای په ځای باندې الله بیان کړي نو دې وجې نه موعظت منی په دا خبره کړل نو دا ډېر جرم ده ګناه ده چې یوه خبره په قرآن په حدیث نه وي او میږي هغه عامه کي او میږي بیانوي نو ډېر جرم ده دا د ملائکې استوز نه و بلکې دا د جنات نه و دا د جنات نه و او دا عالم نه و بلکې دا عبادت کوونکی و الله د مشته په ټولو خبره باندې عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए